پښتون یو لنګوټه یو پګړۍ چې ورته وایي یو دا چپنه اوس به هم ته لیدلي د زموږ مشران د کابل حکمرانان دغه شی په غټ غټو مجلسو کې دغه شی اغوندي نو دا علاحده ما د مزار شریف ما راغلی ده نو زه د دې لایق د خان احمد خان ګڼم زه اوس د مشرانو په دغه باندې په مشوره د پروژه وراچوم بس بیا دغه وروسته دعا کوو د دعا وروسته بس بیا انشاءالله مېلمانه که پاتېدلو ډوډۍ وراخو که نه پاتېدلو رخصت ورکوو زه به یو خبرې وکړم دا چپانه چې زه ووینم ما ته هغه متل را په یاد شي متل د څه بې ادبه دی کېدای شي چې دا ځوانان لږ د دې څه خو بهرحال هغه یو ښځه وه پر حالت زی وه چې اولاد یې پیدا کېدی نو بلې سپین سرې تجربهکارې ښځې ورته وویله دا ښځه ډېره په تکلیف وه ول هغه د مېړه پرتوګ یې راواخلي دا پر واچوئ نو دا اولاد به په ارامه اوسي دې پر بغاره کول د دغه پرتوګ راپېښه ده دا پرتوګ وغورځوئ څیرې کوي دا پرتوګ پر ما مه اچوئ دغه چپنه چې زه ووینم د دغه چپنې سره موږ ته دا هر څه دربدري په افغانستان کې د دغه چپنې سره راپېښه ده دا چپنه زما زړه غواړي چې زه ور واچوم د کرزي سره کرزی چې پکې زر ور واچوم مګر چونکې مفتي صاحب د ډېرې مینې سره دا کرزی به موږ هېر کړو د مفتي صاحب مینه به په یاد کړو دا به زه جن قبوله کړم او قربانه یې وایم دا بله ورځ بل هلک کوم راغی دا خو هغه زوروره چپنه یا دا دننه ډېر دا د یخ شی زه مینه ته ګورم که نه کرزي ستا هم خوا به وي